بسم الله الرحمن الرحیم. د بیدار پښتون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. تاسو ته معلومه ده چې د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات سرته ورسېدل. مخکې هم په دغه حواله چې موږ هر څومره خبرې ترې کړي دي، نن دا جایزه اخلو چې دغه انتخابات په کم انداز کې وشو، کم ګوندونه چې دی هغه مخې ته رالل، کم ګوندونه شاته لاړه او د هغې په شا باندې وجوهات څه دي. د دې خبرې یو مختصر غوندې جایزه اخلو. تاسو دغه ویډیو وکتله، آتشبازۍ شروع دي، خوشحالۍ شروع دي، ځای په ځای باندې ګټلو خلکو له خلک مبارکیانې ورکوي او تر اوسه پورې چې کوم نتایج مخې ته راغلي دي د شپېتو تحصیل میر یا تحصیل چیرمنانو نتایج مخې ته راغلي دي او په هغې کې د ټولو نه غټه پارټي چې ده هغه جمعیت علما اسلام په 21 د چیرمنانو په نشستونو باندې چې دی هغه کامیاب شوي دي. یعنې 21 تحصیلونه چې دی هغه جیوای وګټل. دغه شانتې په دویم نمبر باندې ورپسې بیا پی ټي آی ده او په دریم نمبر باندې ورپسې عوامي نیشنل پارټي ده. آزاد امیدوارانو هم تقریبا 10-12 تحصیل چې دی هغه آزاد امیدوارانو وګټل. اوس به پته لګي چې هغوی کومې پارټیانې جوین کوي. قدرمنو دغه 21 نشستونه چې کوم جی وای وګټل دا په کومو حالاتو کې وګټل، لږه شانتې د دې جایزه اخلو. سره د پېښور د میر د نشست، د پېښور نه علاوه پېښور خو یو طرف ته سرخار دی د خیبر پښتونخوا، په دغه کې تر اوسه پورې چې کوم مخکې سیاسي توازن که لږ غوندې درته هغه بیان کومه، په دې کې 11 چې دی نو دا د پروینشل اسمبلی سیټونه یا ممبران چې دی دا د پی ټي آی، 3 پکې د اے ان پي دي. دا پوره د پېښور ضلعې زه خبره کوم. اوس د هغې هر څه باوجود یو طرف ته جی وای چې دی دغه سیټ ګټي چې د 8 ام پی اګانو برابر یو سیټو یوه حلقه وه. هغه سیټ چې دی د جی وای امیدوار زبیر علي ګټي، د حاجي غلام علي زوی دی. ورسره د کوهاټ میر نشست هغه هم جی وای ګټي. ورسره د بندو نشست هغې باندې هم دومره کانټېدار مقابله ده چې فاینل ریزلټ لا راغلی نه دی، خو امکان دا دی چې هغه هم ده وګټي. د مردان میر چې د پېښور په څېر دویم د ټولو نه غټ ښار دی، د هغې نشست چې دی هغه عوامي نیشنل پارټي ګټي. او همدغه شانتې نور په هر تحصیلونو کې په مومندو 3 تحصیله دي، په هغې کې 2 تحصیلونه چې دی هغه جمعیت علما اسلام ګټي. په 400 غوندې په ضلع کې عوامي نیشنل پارټۍ له شکست ورکوي، جی وای چې دی مخې ته راځي. دا شیزونه په خپل ځای باندې، خو دا انتخابات په کم حالاتو کې وشو، په کم انداز کې وشو، د دې هر څه باوجود بیا دا صورتحال دی. د مثال په طور زه مثالونه درکوم. بدنظمي او بدامني تر کومه حده پورې وشوله. د بدنظمۍ یو څو مثالونه دا په سکرین باندې به تاسو ګورئ، د اخباراتو مختلف سرخیان. دا صرف د 3 ورځو په تیرو 3 ورځو کې، یعنې نن، پرون او بله ورځ، په دې 3 ورځو کې چې څومره بدامنۍ، څومره بد انتظامۍ، څومره ډزې یو ځای کې پکې په باجوړ کې دماکه مو وشوله، په هغې کې 2 کسان شهیدان، فایرنګ وشو، په مومندو کې فایرنګ وشو، په باکاخیلو کې واقعات وشو، په خیبر کې 20 پولنګ سټیشنو باندې چې دی هغې باندې پولنګ ملتوي شو، په درادمخیلو کې په درجنو پولنګ سټیشن چې دی هغه د احتجاجي خلکو د طرف نه چې دی هغه اوسېځلې شولي. همدغه شان په نوښار کې او په پېښور کې د زنانو په پولنګ سټیشنو باندې سړي چې دی اورننوتل او د هغې په وجه باندې انتخابات پکې ملتوي شو. په لوور مومن کې چې دی په هغې کې فایرنګ وشو، په هغې کې یو کونسلر زخمي شو. په اپر مومن کې یو څو پولنګ سټیشنو باندې چې دی باقاعده بکسې وتښتېدلی شولې. همدغه شانتې په ان سی 33 او 34 په دا د انتخاباتو نه یو ورځ مخکې په هغې باندې داندلي ونیولی شوله. رنګ هاتو چې دی هغه کسان ګرفتار شو چې چا د پی ټي آی لپاره مهرونه لګول او بیټ ته چې دی مهر وهه او په بکسې ډکولې. دا ټول هغه شیزونه دي، د هغه بدنظمۍ دي او هغه بدامنۍ دي چې د انتظامیې په وینا باندې یا د حکومت د وزیرانو په مشرۍ او د هغوی په هدایاتو او د هغوی په سازشونو باندې ځای په ځای دغه کوششونه وشو. خو د هغې باوجود بیا جی وای ګټه کوي. ورسره بیا د دې نه علاوه الیکشن کمیشن څومره مجبوری وي، هغوی څومره ولکه ګوره الیکشن رولز دا دي چې کله انتخابات شیډیول شي، اناونسمنټ وشي، د هغې نه پس په دغه ډسټرکټس کې، په دغه علاقو کې افسران بدلي نشي کولی. په دغه علاقو کې وزیر، وزیر اعظم، منسټر، ایم این اے، ایم پی اے دا چې دی کمپین نشي کولی د خپل سیاسي ګوند دپاره. د دې هر څه باوجود اول ځل باندې په پاکستان کې داسې کېږي چې په بې شمېره وزیرانو ته باقاعده د هغوی نه جرمانې وصول کېږي. د مختلف سیاسي ګوندونو د هغوی د ایم این اګانو، ایم پی اګان خو ډېر کلاو په هر ځای کې لګیا دي. هغوی کمپینونه کوي، جلسې جلوسونه کوي، ریلیانې وباسي د خپلو پارټو دپاره. صوبایي حکومت په یو ځل د تمام هر څه باوجود ډېر هغه ډنګ کې کیچوټ چې ورته وایي پکې په رڼا ورځ باندې
200 افسران چې دی هغه بدلوي د یو ځای نه بل ځای نه. دویمه دا شپه په شپه باندې پوره پولینګ سټیشن یې بدل شولې. نن پولینګ سټیشن چې دی د مثال په طور په یو سکول کې دی سهار له چې دی د الیکشن نه یو ورځ یا 2 ورځې وړاندې چې دی اډر کېږي چې پولینګ سټیشن دلته نه 15 کیلومتره لرې یا 10 کیلومتره لرې په پلانکي ځای کې به پولینګ سټیشن وي. د هغې نه علاوه ووټر لیسټ چې کوم دي په هغې کې دومره په غټه پیمانه باندې بدلونیانې وشولې چې په کم ځای کې د مثال په طور د حکمران جماعت ته دا خدشه وه چې په دې کې زموږ ووټ بینک کم دی، د هغه ځای ووټر لیسټونه یې بدل کړل. خلک به لاړل ګنټه 2 ګنټې 3 ګنټې به چې په پولینګ سټیشن په قطار کې انتظار وکړو چې دننه به ورغله ویل بس ستا ووټ د دې ځای نه بدل شوی دی پلانکي ځای ته لاړ شه. نو مجبوراً مطلب هلته د ووټ اچولو یعنې د پولینګ ریشو یې دومره سلو کړله چې ډېر کم ووټ هلته پول شو. د دې ټولو کوششونو د دې ټولو حربو باوجود جی واي د صوبې صرف په 19 ضلعو کې 21 تحصیلونه یعنې په شپېتو کې 21 تحصیلونه چې دی دا جی واي ګټي 2-3 لا نور هم امکان ځکه شته دی چې لا 4-5 ریزلټونه لا تر اوسه پورې یعنې 24 ګنټې تېرې شوي دي چې کله نه کاونټینګ شروع شوی تر اوسه پورې ریزلټونه لا نه دي مخې ته راغلي. تاسو له دې نه اندازه کولی شئ چې د صوبایي حکومت او د هغوی د انتظامیې ولې چې دغه د پولینګ سټاف ډیوټي لګول دا چې دی د ډیپټي کمشنر صاحب اختیار وي. الیکشن کمیشن دا صرف سپورټ کوي او طریقه کار ورته ورکوي، ټریننګ ورته ورکوي، باقي د دوی پوسټینګ ټرانسفر او هغه چې دا ټوله ذمهواري او دغه تنظیم ساتل دا د ډیپټي کمشنر صاحب ذمهواري. نو چې ډیپټي کمشنرانو او نور انتظامیې او ورسري صوبایي حکومت په کوم انداز کې دغه انتخابات وکړل دا په خپله یو سوالیه نشان دی. خو پوښتنه دا کوو چې یاره د صوبایي حکومت دا دومره غټه ناکامي چې په دې باندې په ټول ملک کې په دې وخت کې یو قسم لا نه صرف حکمران جماعت بلکې بعضې ځایونو کې خو تجزیه کار هم حیران کړي دي چې د دومره غټه بدلون ولې راغی. بعضې خلک وایي ګراني غټه وجه ده، بعضې خلک وایي د عمران خان دغلې پالیسیانې یا مطلب دا دی چې هغه دعوې او وعدې چې کومې کړې وي د هغې کې د ناکامۍ غټه وجه ده. بعضې خلک یو بله پیشنګویي کوي او که دا وي نو خدای نخواسته دا بیا یو قسم لا خطرناک صورتحال به دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغی یو ځل بیا په خیبر پښتونخوا کې اقتدار چې دی مذهبي جماعتونو ته حواله کیږي. اوس دا چې کوم انتخاباتو شو په دې کې خو ښکاره خبره ده داسې هېڅ قسم څه په نظر نه دي راغلي چې ګینې یاره په دې کې فوج یا اسټیبلیشمنټ یا نورو مقتدر قوتونو څه داسې نیغ په نیغه باندې کردار ادا کړی دی. خو آیا د هوا په کوم انداز کې چلیدلې ده چې واپس د دلته بیا داسې ځمکه جوړوي چې د دودیزي خلکو او د افغانستان کې د حکمرانانو سوچ فکر او نظریه دي یوي؟ آیا یو ځل بیا خو دلته په دې علاقه کې د بدامنۍ د راتلو څه خطره نشته دی؟ که فرض کړه داسې نه ده نو پر روان وخت کې چې بیا نور کوم انتخابات کیږي یا اوس مطلب نیمه صوبه لا پاتې ده په هغې کې بلدیاتي انتخابات پاتې دي او دې پسې ډېر زر چې بیا د عامو انتخاباتو کم امکان دی چې عام تجزیه کار وایي چې په 2022 چې دی دا د عامو انتخاباتو کال دی. نو که دا ویو دا لهر دا هوا داسې روانې لکه دا څنګه چې دا نو پر روانو انتخاباتو کې خو بیا دا صوبه کې د جی واي ته هېڅ څوک په مقابله کې نشي ودرېدی او ډېر امکان دا دی چې په دې صوبه کې هغوی حکومت ساز کړي. ډیپینډ به په دې باندې کوي چې د راروان دغه څو میاشتې چې دي چې په دې کې هوا کم رخ اختیاروي.